نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد صدق الله العظيم. سورة صافات درویشتم پارا ابتدائی آیتون دی سورت تا سورت صافات وی زکاة چی دا سورت ابتدائی آیت الفاظ والصافات دی دا سورت پہ اعتبار دا ترتیب قرآن سرا و دیرشتم دی نازل دو پلحاظ سراش پت پنجوستم دی دی سورت کی پنزر رکوعات یوسل و اتیا آیتن دی دا سورت مکی سورت تی دا نبی علیہ السلام دا حجرتنا اڑان دی نازل شوید دی سورت دا مکی سورت سرا ربط و مناسبت دا دی چی دا مکی سورت تاخرہ کید اللہ رب العالمین وحدانیت بیان شو او دا دی سورت پشورو کید اللہ پاک وحدانیت بیانی یا دا مکی سورت تاخرہ کید اللہ جل شانہ پاکی بیان شو او دا دی سورت تاخرہ کی بہم دا اللہ پاک پاکی بیان شو یاد مکی صورت پشورو کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت دلائل بیان شو دا دی صورت پشورو کی وہم دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت دلائل بیان شو صورت اولنے رکو کی دا فرشتو درے صفات بیانے گی یو صفت دا فرشتو چی دا فرشتی اللہ پاک تا دا حکم دا منل دا پارا پسفن کے تیار ولاڑی دی دویم صفت دا فرشتو چی دا فرشتی اللہ پاک پا حکم باندے شیطانان شڑی دریم صفت دا فرشتو چی دا فرشتید اللہ جل شانہ ذکر کی دا دری صفات دا فرشتو دا مسلمانان دا پارا ہم دا کامیابی صفات تھی اولنے صفت پسب کی ادری دلیلی ہر وقت کی دا اللہ پاک دا حکم تابدار تا منتظر اسیدل دا دا مسلمان دا کامیابی علامت دویم صفت دا مسلمان دا پارا کہ دا اللہ جل شانہ دا دشمنانوں پا مقابلہ کی جہاد کول یاد اللہ پاک دشمن شیطان دا مقابلہ کول دریم صفت دا مومن دا کامیابی چی دا فرشتو ہم صفت تید اللہ پاک ذکر کول دا دریوار صفات دا کامیاب مومن دا پارا ہم دا کامیابی صفات تید بیا اللہ پاک پدی صفات و سرا دا دی فرشتو پدی حالات و سر قسم خری او داغین بعد اللہ پاک دخل وحدانیت دعوہ کی اللہ پاک فرمائی استاسد پار یو خدیم زمان علاوہ ہی سوک دا عبادت مستحق او لائق نشتا او بیا اللہ پاک دخل وحدانیت دلائل بیانی دا دعوی دا توحید نباد
چې د اسمانونو بادشاہ او د ځمکو بادشاہ او څه چې په مابین د دې دواړو کې دي د دې بادشاہ او د مشرق او د مغرب د شمال د جنوب د ټول اطراف بادشاہ صرف زیم چې دا صفات د کوم ذات وي یقینا دا ذات د عبادت مستحق دی او دا ذات یقینا د بندګۍ مستحق دی چې د دې بندګۍ وکړي شي بیا خپل نعمت او قدرت ذکر کوي چې ما اسمان د دنیا د پستور باندې خېسته کړی د مشاهده وړاندې موږ او تاسو د اسمان ته ګورو کله په اسمان کې اوریز وي نو حسن یې ني او چې کله په اسمان کې ستوري ښکاري نو ډېر مزیدار ښکاري دا الله پاک د اسمان په دې ستورو باندې خېسته کړی دی او بیا الله پاک فرمایي چې دا د شیطان سرکشن می دا محفوظ کړي هم دي الله جل شانه اسمان تا د فرشتو چې کوم احکامات دغه ته حواله دي دا فرشتي په خپل منځ کې د الله پاک د احکاماتو د اوامرو تذکرہ کوي دا شیطانان په پټه باندې وخیږي د فرشتو د خبرو د غلا کولو د پاره نو په دې ستورو کې الله پاک یو قسم ستوري داسې پیدا کړی دي چې هغه خصوصا د دې د پاره دي چې شیطانان راخیږي نو پاغي په گزار کولی شي هغه تویل شي شهاب ثاقب تاسو کله ګوري د اسمان ته مزیدار ستوري وي او ناګانه پکې یو شعله داسې لاړ شي دې ته شهاب ثاقب اوس د دې شهاب ثاقب په باره کې د علماو دوه رأی یو رأی د علماو دا ده چې دا د دې سمو ستورو الله پاک یو لمبه وباسي او دا شیطان کوي او دویم رأی دا ده چې یو قسم ستوري دی هغه پناه دي په نظر نه راځي او چې کله شیطان بر اوخیږي نو هغه ستوري ورپسې ورخوشي کړي نو دا ستوري ښکاره شي دا مستقل دویم قسم د ستورو دي او دا په نظر باندې عام حالت کې نه راځي دا د دې دپاره دی چې دا شیطانان غلا کوي هغې باندې پې ګزار کولی شي بیا حدیث د بخاري شریف دا شیطانان چې بره لاړ شي او د دې فرشتو کومه خبره واوري نو دا دی جادوګر لرا شو وکي ورته وای چې دا پلانې کار به داسې کېږي دا جادوګر یو خبره د دې شیطان نزدکی نو حدیث مبارک کې د بخاری شریف بیا دا راځي چې دی وسره د ځان نسل یوځي نو خلک وایي چې لکه دا خبره خو بیخي ټیک کوي پیر صاحب راته ویلو چې تا سره به داسې چل کېږي او مخکې شان او بس دا خلک بیا روان او پیر صاحب ته سړی په نمبر کې ناستي او پیر صاحب ځان له بیا چټې مقرر کړي وي چې خالي مال سلام لم راځي نو ټیکټ په جمع کوي نو د هغه بیا نمونځ او درس وي او نه څه نور نیک اعمال او 24 ګنټې بیا دمونو ته لګېدلي او بیا چاته پکې لا دام وي تاله زه استخاره کوم خو 5,000 روپۍ به راکړې نو چاته وي تاله خو زه دم کوم خو په دې باندې 50,000 روپۍ لګي لکه د خدای بندنو شکرانه خو جایز ده او حلال طریقه هم پکار شکرانه خو جایز ده خو دروغ حرام او بیا صرف د دې لپاره چې تا معلوموم چې پتا سجده وکړه نشته دې ته دې استخاره وي د هغې 5,000 روپۍ استخاره خلک ده د دې ورته پتا به دا چل کېږي اکثر دا خلک جادوګر نن سبا هوښیارتیا ده چې دمونه زده کړي نمونځ او دس به نه کوي نه به قرآن چاته ښایي نه به حدیث چاته ښایي نه به دین چاته ښایي خلک وایي یار ډېر تکړه سړی دی په دم کې اثر شته نو دا عالم خو دې دم والا ته نه وایي نن موږ د خپل علماو نورو د دمګري وایي دا دمګري پیږي دومره رشي پي چې بلا خلک په انتظار کې ناست او ګاډي ورته ولاړ وي حساب کتاب دا دمګري دي دا دمونو والا دي دا مولا نه دي ځکه د عالم کار علم ښودل دي
د الله جل شانه دین خلق ته رسول دي دا دمونه کول دا د عالم کار نه دی او نه د علم د دې سره تعلق د دې مثال بداسي او سړی عالم دی ځان له ډاکټري دکان کولو نو هغه د خلکو له دوایي ورکوي نو دا به څوک نه وي چې ډېر ښه عالم دی ځکه چې دوایي ښه ورکوي ځکه دوایي ورکول د جدا سړي کار دی دمونه اچول د جدا سړي کار او د عالم کار خپل علم نو دم اچول جایز دي او عالم به خپله ذمهداري نه پرېږدي عالم به علم خلکو ته رسوي دم دې بچوي خو د شریعت په حدودو کې دننه د ګڼکبۍ نه علاوه او نن سبا دمونو والا ډېر چې تسلو کې به یو 15% ګڼکبان ني الله دې معافي وکړي ګڼکبان پکې نن سبا ډېر زیات یو سړی جادو کوي او بل سړی یې ختموي نو دا ختمولو والا خو ځکه کار ښه کوي خو چې دا کوم دا جادو کوي دا ایمان نه ځان خلاصوي دا شیطان یوه خبره چاته واچي جادوګر ته بس بیا هغې سره سل یو ځای کې خلک وي پیر صاحب راته ټیک خبره کړې هلکه اول پیر صاحب وګورو چې پیر صاحب دی او که د عالم او د ملا په جامه کې شیطان صاحب دی نن سبا خدا حالات ډېر زیات دي او زمونږ د خلکو یقین هم دا جوړ دی یاره ډېر ښه دم کوي او ډېر ښه سړی دم کې اثر شته نو دا نه ګوري چې مونځ اودس هم کوي دا هم نه ګوري چې پردو زنانو سره د هغه میلاپ څنګه دا هم نه ګوري چې د ده د دننه د حرام او د حلالو سیسټم څنګه دی او دا هم نه ګوري چې دې د زعفران او د مشکو په نوم خلکو نه څومره مارې داړې وایي دومره مارې داړې به زموږ په حکومت کې څوک نه کوي څومره چې دا دمونو والا په دې زعفران او د مشکو په نومونو د خلکو نه وایي الله دې موږ او تاسو ته پوهه نصیب کړي او بیا په دې معامله کې دا زنانه ډېرې زیاتې حساسې وي بس چې د دم ګوري روانې به یاره فلاني ځای کې دم والا سړی پیدا شوی دی نو دا نه ګوري چې دا دم والا مسلمان هم دی او که نه آیا دم والا جادوګر دی او که نه سم سړی نه ګوري بس روانې او خاوند هم ورته زه چې بس یو کار شنو دې ته هم نه ګوري چې جومات ته هم ځي او که نه مونځ اودس هم پېژني او که نه د شریعت د حدودو پابندي کوي که نه خو بس دم له روانې هر چاله به دم له هم نه ځي که دم له چاله ځي د جماعت استاد له لاړ شه نو کم از کم عالم مسلمان خو دې مونځ ورپسې کې هغه دم ستا دپاره کافي دی او دا قرآن کریم په ځان دم و دا ټول دم دم الله جل شانه دې موږ او تاسو ته پوهه نصیب کړي بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله پاک فرمایي چې دا مشرکان ستا د نبوت انکار کوي دوی ته ووایي چې ستاسو دا پیدا کول الله پاک ته ګران دي او که ستاسو نه علاوه دا نور مخلوق تاسو پیدا کړي د یو سلیخناکې خټې نه تفسیر جلالین لیکي من طین اللازم هغه خټه چې کله لاسونو کې اوې او لاسونو پسې داسې انخلي هغې ته لازم وایي موږ او تاسو هغې ته سلیخناکه خټه وایو چې ښه مزیدار پکې وګرځي هغې خټې د انسان الله جل شانه پیدا کړی دی بیا چې کله دې کافران ته قرآن کریم ولوستلی شي دوی ورپسې ټوکې کوي او دوی وایي دا جادو دی نه هغه خپل غلط کار ته صحیح او د قرآن کریم انکار قرآن کریم ته جادو وایي او بیا د مرګ نه بعد د زندګۍ انکار کوي دوی وایي دا ناشنا خبره چې خلک مړه شي او هډوکي او ذره ذره شي دا به بیا ژوندي کېږي الله پاک فرمایي نبي علیه السلام دوی ته ووایه د مرګ نه بعد به تاسو بیا هم ژوندي کېږئ خو تاسو به ګورئ بیا ذلیله یئ په هغه ورځ به ستاسو فیصله کېږي مسلمانان به جنت ته ځي او کافران به جهنم ته ځي نو الله جل شانه فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم والصافات صفا قسم دی پاغ فرشتو باندې چې هغې صف جوړونکي دي په صفونو کې ولاړې د الله پاک د حکم منلو دپاره منتظرې دي فالزاجرات زجرا پس قسم دی پاغ فرشتو باندې چې شیطانان شړونکي دي یا قسم دی پاغ فرشتو باندې چې اوریځې شړونکي دي د باران دپاره فتالیات ذکر پس قسم دی پاغا فرشتو باندې چې هغې ذکر کوونکي دي ان الهکم لواحد یقینا خدای ستاسو یو رب العالمین دی رب السماوات والارض وما بینهما ورب المشارق چې رب د اسمانونو رب د ځمکو دی او څه چې په مابین د دې دواړو کې دي او رب د مشرق او د مغرب د دواړو دي انا زینا السماء الدنیا یقینا من ښایسته کړي اسمان د دنیا بزینت الکواکب فخایز د ښایسته ستورو وحفظا من کل شیطان مارد او من دا محفوظ کړي دي
من كل شيطان مارد هر شیطان سرکشنا لا يسمعون الى الملأ الاعلى دی وگنشی خودی دا شیطانان اچتو فرشتو مجلس تا فرشتو تا ويقذفون من كل جانب او دی وشتل شید ہر زینا دحورا دوی دا پارا شلل دی ولهم عذاب واصب او دوی دا پارا عذاب دا ہمیشہ دی الا من خطف الخطفتا مگر کدا شیطان ٹنگو وہی پٹنگو وحل سرا فاتبعه شهاب ثاقب پس ورپسی شاغ شعلا پڑقیدن کی فاستفتم پیغمبر علیہ السلامت تپوسک دی مشرکان تمکینا اهم اشد خلقا آیا دی سختی پا پیدایش کی امن خلقنا یا غسوک چی منگ پیدا کری دی انا خلقناهم من تین لازب یقینا من پیدا کری دی دا خطی سلی اخلاقنا لک آدم علیہ السلام ابتداءً بل عجبت ویسغرون بلکہ تتعجب کی دید انکارنا او دی ٹوکی کی تاپسی وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ اور کل جدید نصیحت اکریشی دی نصیحت نقبلی وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ اور کل جدی اوینیستا یو معجزان دیغی پس ٹوکی کبھی وقالوا بیوائی ان هذا الا سحر مبین ندیدہ قرآن کریم مگر کار جادو دی اذا متنا وكنا ترابا وعظاما آیا کل چشو من گمڑو شو خوری او اڈکی انا لمبعوثون آیا یقینا من ببیان پورتا کولی شو او آباؤنا الاولون آیا زمنگ پخوانی پلاران بم پورتا کولی شی قلتو فرمائی پیغمبر علیہ السلام نعم او تاسو بم پورتا کولی شی ستاسو پلاران هم وانتم داخلون او تاسو پدغ وقت کی ذلیلئی فإنما هي زجرة واحدة بس یقینا دا پاسول ستاسو دا قبرنا دا بیو چغی دا جبریل علیہ اسرافیل علیہ السلام دا شپیلے فإذا هم ينظرون پس ناگہانا بدی گوری وقالوا یا ویلنا هذا یوم الدین او دیبو یدہ ای افسوس دی زمان دا پاردا غورز دا قیامت تا هذا یوم الفصل الذي کنتم بی تکذبون دی تبویل شیدہ غورز دا فیصلی دا چی تاسو پا دنیا کی دا دین انکار کو دا دین و تکذیب کو آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین